د محمد رضوان یو بله کارنامه. څومره چې هم د محمد رضوان پین دي نو هغې ټول ترې رامخې ته شئ او د محمد رضوان دپاره یو ښکلی غوندې کمنټس. زه به ورته نن د یو شعر په ځای 2 ډالۍ کوم. اول خو دا چې ته څه وې چې دا سړی د کلي نه بهر کا په ده خو زه دا خپل زړګی ودان ساتمه پیره. او بل شعر بابر رضوان په ټوله دنیا داسې ښکاره کړي تیرو کې بل مشال ورورکی د پښتونخوا. محمد رضوان او کنګ بابر اعظم څنګه تاسو ته معلومات دي ملګرو چې امریکې یو سکول دی په هغې کې هغوی داخله اخیستې ډګري حاصلوي د څه ملګرو د میډیا د غالبا او د سپورټس ده او داسې د بزنس پکې هم یادیږي. دغه ډګرۍ دپاره تلي امریکې ته یو سکول کې داخله اخیستې ده. څنګه تاسو ته معلومات دي چې څه لیګ نشته څه سیریز نشته نو هغوی دا کوشش کړی دی چې یاره دغه خپل ټایم تعلیم له ورکو او څه فایده ترې حاصله کړو. خو د افسوس مقام دا دی ملګرو چې د دې یو تصویر په سوشل میډیا باندې وایرل شوی و په هغې باندې پاکستانیانو میمز جوړ کړي وو. میمز څه ته وایي؟ مذاق او طنز او هغه الفاظ استعمالول چې هغه د استعمالولو وینه. دلته که محمد رضوان او کنګ بابر اعظم لګیا دی چې یاره مونږ څه پیده حاصله کړو بیا فخر پښتونخوا محمد رضوان چې هغه د دین او د اسلام داسې قسم کار مخې ته راوړي چې د ټولو پښتنو او د مسلمانانو سرونه د فخر نه چوت کړي نو په هغې پسې میمز جوړ شوي وو. هغه میمز داسې وو چې هغه د اورېدو نه وو هغه د کتلو نه وو. دې سیټ کې هغه تصویر تاسو ته ښکاري چې په دې تصویر باندې میمز جوړ کړي وو. دا به محمد رضوان او بابر اعظم کتلي د هغوی زړه ته به څومره تکلیف رسېدلی چې موږ د دې پاکستانیانو دپاره څه کوو کوشش کوو چې د پاکستان نوم او د کرکټ نوم روښانه کړو او دوی په موږ پسې ملنډې کوي. اوس راځو ملګرو د فخر پښتونخوا محمد رضوان کارنامې طرف ته. ویډیو د سره هم شریک کومه. د سیټ کې تاسو ته تصویر ښکاري ملګرو چې فخر پښتونخوا محمد رضوان خپل استاد له د څه تحفه ورکړې ده په حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم نازل شوی قرآن مجید او موږ ټولو په ایمان راوړی دی. د قرآن مجید دغه تحفه یې چاله ورکړه ملګرو خپل استاد له ګفټ ورکو قرآن مجید یې وله ورکو. ټول خو د دې استاد دپاره د زړه نه دعا وکړئ چې الله جل شانه ورته د ایمان دغه خواږه نصیب کړي او د محمد رضوان دغه کوشش چې دین او اسلام په ټول دنیا کې خور شي. که زمانه الله جل شانه څه لږ ډېر خدمت واخلي د دین او زما د وجې یو کس مایل شي اسلام ته نو دا به ډېر ښه نو الله جل شانه دې د محمد رضوان دغه کوششونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. دلته که وګورئ ملګرو د محمد رضوان د یوې خبرې خیال نه دی ساتلی. هغه خبره څه ده ملګرو تاسو که کله هم کتلي محمد رضوان نو ده به د نظر حفاظت کړی. چېرته زنانو ته د بره نه دي کتلي او کوشش یې دی چې د خپل نظر حفاظت وکړمه ځکه بیا چې داسې یو سټار شي نو هغه له بیا د نظر حفاظت ډېر زیات ګران شي ځکه چې کوم ځای کې ښکاره کېږي نو ګیر چاپېره ترې خلک راټولېږي په هغې کې زنانه هم وي په هغې کې ماشومان هم وي په هغې کې نوجوانان هم وي. خو محمد رضوان چې کله هم مونږ کتلی دی نو اول یې زنانو ته ویلي چې یاره زه تصویر نشم ایستی یا یې که زنانه کتلي نو خپل نظر یې ښکته کړی دی د خپل نظر حفاظت یې ساتلی دی. خو دلته د قرآن مجید دپاره دغه قرباني هم ورکړه چې هغه خپل استازې ته په خندا پیشۍ باندې هغه قرآن مجید مخې ته ونیو او په خندا او په خوشحالۍ وله ورکو. نو دلته دغه قرباني ورکړه چې د نظر حفاظت یې ونه کړو خو دا قرباني د څه دپاره ورکړه صرف او صرف د قرآن مجید دپاره. خو الله جل شانه دا کار د هر چا نه اخلي هم نه ځکه چې په دې کې به داسې ډېر مسلمانان وي چې هغوی به دا خواهش وي چې یاره زه د دین او د اسلام کار وکړم جومات جوړ کړم مدرسه جوړه کړم خو دا توفیق الله جل شانه هر چا له ورکوي هم نه. د دې دپاره خلک منتخب کړي دي. د کنګ بابر اعظم نه دغه کار نه اخیستو دا یې د محمد رضوان نه دا کار واخیستو. نو الله جل شانه دې وکړي چې څومره هم کرکټران دي نو چې د هغوی نه هم الله جل شانه دغه خدمت واخلي او میچ دوران کې هم خپل مونځ کړی دی او ټولې دنیا ته د کیمرې په ذریعه باندې د سجدې اهمیت ښودلی دی چې زموږ د سجدې څه اهمیت دی. نو محمد رضوان پراؤډ اف یو موږ ټول په تا باندې فخر کوو تا د پښتون او دین او د اسلام نوم روښانه کو او څنګه چې تاسو ته ما وویل چې دا کار الله جل شانه د هر چا نه اخلي نو الله جل شانه فرمایي وایي ته زما شه زه به ستا شم. حدیث هم دی ملګرو چې الله جل شانه فرمایي وایي چې ته زما دپاره یو قرباني ورکړي نو د هغې به زه تاله ښه صله در کومه. نو چې کله الله جل شانه دپاره یو انسان قرباني ورکړي نو زنده مثال یې محمد رضوان دی چې په ډېر کم وخت کې الله جل شانه دلې یو ډېر لوی مقام ورکو. ولې
چې د په زړه کې د الله جل شانه سره محبت دی، د تبلیغ سره مینه ده، نو الله جل شانه دله ډېر غټ عزت ورکو او دغه عزت دی الله جل شانه هم دغه شانته برقرار وساتي. او زه به نن ګورم چې د فخر پښتونخوا محمد رضوان دې کارنامې ته تاسو په کم نظر باندې ګورئ. ویډیو څومره شیر کوئ، ښکلې کمنټس د محمد رضوان دپاره څومره کوئ. نو ویډیو مخکې د ملګرو سره شیر کړئ چې د فخر پښتونخوا محمد رضوان دا کارنامه په ټوله دنیا باندې وچلیږي چې محمد رضوان یوه بله غټه کارنامه د دین او د اسلام دپاره وکړه. چرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته. اخره کې یو آواز پاکستان زنده آباد، مسلمان زنده آباد، محمد رضوان زنده آباد. تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. دلوي الله پامان. मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें विकेट कीपर बैठे मोहम्मद रिजवान अपने टीचर को कुरान मजीद का तोहफा पेश कर रहे हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हाल ही में हॉर्वर्ड बिजनेस स्कूल के एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम में हिस्सा लिया जिसमें वो बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट, मीडिया और स्पोर्ट्स पर कोर्सेज कर